د ټرانسپیرنسي انټرنیشنل پاکستان نومیداري په تازه سروې کې ویل شوي چې په پاکستان کې تر ټولو زیات غبن په پولیس، ټیکداري نظام، عدالتونو او تعلیمي نظام کې کیږي. څېړونکي وایي چې د ریاستي نظام د کمزورۍ له وجې بډو رشوتونو ته لاره هواریږي. په سروې کې ویل شوي چې په پاکستان کې تر ټولو زیات رشوت د پولیس په محکمه کې اخیستل کیږي. په دویم نمبر د ټیکداري په نظام، په دریم نمبر په عدلیه او په څلورم نمبر د تعلیم په محکمه کې بډې رشوتونه اخیستل کیږي. د پیښور های کورټ وکیل شبیر حسین ګیګیاني وایي چې په خیبر پښتونخوا کې عدلیه په اول نمبر راوستل شوې ده، خو د په نظر دا سمه نه ده او د ګل پروز دا خبره په عدالت کې به چیلنج کوي. نو موري ویل چې په خیبر پښتونخوا کې پولیس په ډېرو داسې کارونو کې ککړ دي چې بډې رشوتونو ته لار هواروي. وایي چې پولیس د تختونو په کیسونو کې ککړ دي، په پیسو باندې د قتل کولو کیسونه یې خو مه راغلي دي، په رشوت باندې په کیسونو کې رد بدل کوي. په سروې کې ویل شوي چې په سند صوبه کې په اول نمبر رشوت د تعلیم په محکمه، دویم نمبر باندې پولیس او په دریم نمبر د ټیکدارۍ په محکمه کې اخیستل کیږي. خو همدغه شان په پنجاب کې د ټیکدارۍ نظام په اول نمبر دی، دویم نمبر باندې عدالتي نظام دی. په بلوچستان کې په غبن کې د ټیکداري نظام په اول نمبر دی او په دویم نمبر پولیس دی. په خیبر پښتونخوا کې عدالتي نظام کې تر ټولو زیات رشوت اخیستل کیږي. په دویم نمبر ټیکداري نظام او په دریم نمبر باندې د پولیسو نظام دی. د ټیکداري نظام یو ماهر عرفان الله خان وایي چې په هر یو پروجیکټ کې د لسونه 14% پورې کمیشن د سرکاري محکمې اهلکار اخلي، څه انجینیر واخلي او ډیره فیصدي ګټه ټیکدار ځان ته وباسي چې ورسره د کار معیار ډیر راکم شي. په سروې کې د کرپشن د مخنیوي ادارې نه باندې خوم د بې باورۍ څرګندونه شوې ده او ویل شوي چې پاکستان کې 15% خلک غني چې د نیب اداره غیر موثره ده. د سی پی آی نومیداري د کال 2022 جاری کړل شوی نوملړ کې پاکستان په نړۍ کې د زیاتو بډو رشوتونو اغستونکو 180 هیوادونو کې په 140 نمبر دی. د خیبر پښتونخوا د داخله چارو پخوانی سیکریټري اختر علي شاه میډیا ته وویل چې د نظام د کمزورۍ له وجې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په مقابله کې په پاکستان کې کرپشن زیات دی، چې کم مستحکم جمهوریتونه دي کو یورپ دی او امریکا ده، خلته په سمو مانو کې ده قانون حکمرانی ده او عوامي شعور ډیر دی او کو چا باندې د رشوت تور ولګي هغوی بیا استعفا ورکوي. د دې سروې پړه لا هم د پاکستان حکومت سنې دی ویلي، خو سخت کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان د نیب ادارې مشر جاوید اقبال ویلي وو چې په پاکستان کې د ټولو خرابو جړه کرپشن دی او د معاشي پرمختیا د پاره به کرپشن په هر صورت ختمول وی. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400. د ټرانسپیرنسي